بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږورونو او خویندو. زه دا خواهش مې دی چې زه تاسو سره څو خبرې وکړم. د دې نه مخکې چې تاسو سره خبرې کوم ما اوس چې دی نو چیف منسټر کے پی کے محمود خان سره، چیف سیکرټري کے پی کے کاظم نیاز صاحب سره، منسټر هیلث ایڈوایزر فار هیلث پاکستان ظفر مرزا صاحب سره او ټول چې کنسرن سره خلک دی هغوی سره په دې سچویشن ډیټیل ډسکشن وکړو. یو طرف ته خو موږ دا کوشش کوو چې د ټولو پارټو چې څومره لیډرشپ دی هغه اعتماد کې والو او هغې باره کې هم موږ میټینګ د شروع پر اراده چې راوغواړو انشاءالله. او موږ ټول پارټۍ په دې وخت کې خپل سیاسي اختلافات وروسته پرېږدو او د قومي کاز دپاره او د دې وطن کې د یووالي لپاره یکجهتۍ لپاره موږ په شریکه د دې حالات مقابله وکړو، د دې وبا مقابله وکړو او د قوم په حیثیت باندې موږ مخکې راشو. نو دا دواړه څیزونه باندې ما کار روان کړی دی او موږ نن چې په نشست سره زما خبرې وشوې او هغه دا یقین دهاني وکړه چې دې وخت کې موږ سره 1261 ډاکټرانو موږ انټرویو کړې ده او 2-3 ورځې کې دننه به موږ انشاءالله تعالی دا ټول ډاکټرانو اپاینټمنټس وکړو او چې څومره ځایونو کې هسپتالونو کې ډاکټرانو کمی دی هغه ډاکټرانو کمی برابر شي. زما د یقین دی چې صوبایي حکومت چې کوم کار کوي دا په ایمرجنسي بنیادونو باندې وکړي. زه بیا خاص کر د خپلې ضلعې باره کې هم دا وایم چې ما هلته ډي سي صوابۍ او خاص کر چې کوم د هیلث ډپارټمنټ دی هغې سره زما خبرې ترې وشوې. هلته چې کوم کمی و هغوی ما سره ډسکس کړو. زما به کوشش وي چې په دې ورځ کې زه خپله هم وزټ وکړم او هغې کې چې څومره کمی دی او څومره ایشوز دي موږ په ځای باندې اډرس کړو. ما ډي سي ته انسټرکشن ورکړو او پرنسپل ګجو خان میډیکل کالج هغه ته مې انسټرکشن ورکړو چې څومره نیسیسري ارینجمنټس دي، انتظامات دي، هغه ټول د واغستی شي چې خلکو ته هېڅ قسم تکلیف نه وي. موږ ډي جي هیلث سره ما خبرې وکړې او هغه ما سره دا وعده وکړه چې موږ به کم از کم 42 نرسانې دا دې وخت کې دا ویکنسیز خالي دي دا هغه سبا ما ته وعده وکړه چې سبا به وکړو. خو 2-3 ورځې کې به نرسان یم چې دی انشاءالله تعالی دا به ټول هسپتال ته راشي. دې لپاره چې څومره اقدامات دي خو د دې ټولو اقداماتو نه علاوه زه خپل وروڼو سره دا خواست کوم چې دا مهرباني وکړئ دا ډېر لږ وخت دی. زه دا نه چې زه تاسو په پریشانۍ کې اچوم خو د ذموارۍ التماس درته کوم چې تاسو کم از کم د یو ذمهدار شهري په حیثیت باندې په خپل کورونو باندې او په خپلو بچو باندې لږ هغوی ته انسټرکشن ورکوئ، په هغوی باندې رحم وکوئ چې دا 10-15 دن چې دا لږ تاسو د غیر ضروري مومنټ نه چې نو هغه تاسو اجتناب وکوئ. غیر ضروري مومنټ ډېر ضروري دی. یو خو د ګرمۍ په وجه باندې به انشاءالله څنګه چې د ګرمۍ موسم شروع شي نو دا مرض به په خپله په کمیدو شي او د دې په ګرمۍ کې دا نشي سروایو کولی. خو دا 10-15 دن چې دا ډېر زیات اهمي دي چې دا وبا په تیزۍ سره د یو بل نه پیلاویږي. اوس تاسو ته پته دا نشته، موږ ته دا پته نشته چې دې وخت کې چاته دا مرض لاحق دی او چې په دې په ځای باندې چې ډېر پینک جوړیږي، کور کې یو مریض راشي نو ټول کور کې پریشاني پیدا کیږي. نو ښه خبره ده چې احتیاط وشي، ښه خبره ده چې ذمهدارۍ احساس وشي. زه تاسو ته خواست کوم چې 10-15 دن د ګزاره وکړئ، 10-15 دن د ګزاره وکړئ. ما ته پته ده، ما ته احساس دی د خلکو روزګار دی، د خلکو مشکلات دي او روزي روټۍ دپاره هم چې نو اقدامات ضروري دي. خو بس د خدای طرف نه امتحان دی. موږ به د الله نه سوال کوو. موږ له ټولو له پکار دي خاص کر زه خپل خویندو ته دا خواست کوم چې په داسې موقع کې تاسو د الله تعالی همیشه تاسو چې کله داسې راشي نو ختمونه مو کوئ، وظیفې مو کوئ. نو دې وخت کې سوال وکړئ د خپل ملک دپاره، د خپل خلکو دپاره او موږ دپاره سوال وکړئ چې خدای پاک زموږ د لاسه دا خلکو ته خیر ورسوي او چې کوم مشکلات دي چې په هغې کې موږ کردار ادا کړو چې کوم کردار زموږ نه د عوامو توقع ده. انشاءالله زما دا امید دی چې دا کرایسس نه به موږ په امن کې وځو. دا کرایسس به زموږ لپاره د یو امید یو نوی سهار جوړېږي. خو لږ د ذمهدارۍ احساس مهرباني وکړئ، لږ ذمهواري وکړئ او کوشش وکړئ چې ډېر غیر ضروري ګرځېدو نه اجتناب وکړئ. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. السلام علیکم.